محترمو دا نننۍ ویډیو چې کوم ستاسو سره شیر کوم نو په دې کې ډېر ظلم او زیاتې شوی دی. نو تاسو اول دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس به ستاسو سره یو څو خبرې کوم. محترمو تاسو دا ویډیو وکتله، پرون په تیمرګري کې د مفتی محسن محمود سے په جماعت باندې د پی ټی آی کسان ورغله او هغوی دغلته په طلباو او علماو باندې ظلم کړی دی، د هغوی سره وهل ټکول کړي دي او دغلته چې کوم دی غلطه ناربازي هم کړې ده. او بیا یې ډېر ظلم او زیاتې دا دی چې د مفتی توپیل صاحب چې کوم دی د هغې نه ګیره کټ کړې ده. دغه رنګې دا بل عالم پرون په سوات کې چې کوم دی په دې باندې ظلم او زیاتې شوی دی، پرون په سوات کې چې کوم دی د پی ټی آی کسانو په دې باندې حمله کړې ده. نو محترم وزیر اعظم دې خبرې ته مونږ په سیاست کې هغه اختلاف دومره بوتلو چې نن مونږ په مدرسو حملې کوو، نن مونږ په جماعتونو باندې حملې کوو، نن چې کوم دی مونږ د ګیرو بې عزتي کوو، نن مونږ چې کوم دی د علماو نه ګیرې کټ کوو. دا کار خو هغه سرو کافرانو هم نه دی کړی. نن زه د ابو جهل د بدو څه تذکره وکړم، نن زه د ابو لهب د بدو څه تذکره وکړم، نن زه د فرعون د بدو څه تذکره وکړم، او نن زه د نمرود د بدو څه تذکره وکړم. ځکه تا چې کوم ظلم زیاتې کړی دی، نو دومره ظلم او زیاتې خو هغه ابو جهل هم نه و کړی چې هغې د نبي علیه صلات وسلام او د صحابه کرامو نه ګیر نه و کټ کړي. ابو لهب چې کوم دی دا کار نه و کړی. فرعون او نمرود هم چې کوم دی د موسی علیه صلات وسلام او د هارون علیه صلات وسلام نه ګیر نه و کټ کړي. خو دا کار دا ظلم زیاتې چې کوم دی نن ستاسو په قسمت کې ورسېدو چې دا کار تاسو وکړو. بیا به یو سړی وایي یار ته ویډیو مه جوړوه او داسې مه کوه. نو که د چا په زړه کې لږ هم ایمان وي، لږ هم چې کوم دی غیرت وي، نو هغه په دې باندې نه خفه کېږي، د هغه په دې باندې چې کوم دی زړه درد نه کوي. جومات دا د چا ځای دی؟ دا د چا کور دی؟ ګیره دا د چا سنت دی؟ پټکې دا د چا سنت دی؟ زه به د مدرسې دفاع کوم، زه به د جومات دفاع کوم، زه به د ګیرې دفاع کوم، زه به د پټکي دفاع کوم. او تا ته دې مبارک وي چې ته په مدرسې حملې کوه، تا ته دې مبارک وي چې ته په جومات حملې کوه، تا ته دې مبارک وي تا د پټکي بې عزتي کوه، او تا ته دې مبارک وي ته د ګیرې بې عزتي کوه. خلک چې کوم دی د دې نه پس د دې خلکو سپورټ کوي، او دا خلک به چې کوم دی سپورټ کوي. د دې خلکو هغه حقیقت هم دغه دی، دیو نه په اسلام کې څه پرېښوده، نه په دین کې څه پرېښوده، د هر څه بې عزتي چې کوم دی دیو دا شروع نه شو کړي ده، کوي او دې حالات ته چې کوم دی راغله. ها بعض خلک به پکې ښه وي، زه د هغې خبره نه کوم، خو اکثر خلک یې داسې دي چې هغه تاسو ته چې کوم دی پته ولګېدله. نو انتظامیې له پکار دی چې په دې باندې ایکشن واخلي، دې خلکو له دې د سختو نه سخته سزا ورکړي. او څوک چې هم د پټکو بې عزتي کوي، د ګیرو بې عزتي کوي، د علماو بې عزتي کوي، د مدرسو بې عزتي کوي، د جوماتونو بې عزتي کوي، نو الله پاک دی د دې روجي او د دې برکتي ورځو د شپو د برکت نه الله پاک دې دغه انسان ذلیل کی، الله رب عزت دغه انسان تباہ کی، او الله رب عزت په دنیا کې هم د عبرت نشانه ګرځي، او په آخرت کې به ان شاء الله چې کوم دی وي د عبرت نشانه چې څوک دومره ظلم او زیاتې کوي لکه څنګه چې تاسو ته مخې ته راغله. نو الله رب عزت موږ د داسې ذلیلو او د رسواو خلکو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.